السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو بعض خلک چې غسل وکي نو د غسل نه پس دوباره اودس کوي. د دې دوباره اودس کولو څه مطلب نه؟ نو بعض خلکو ته بعد د خبرې معلوماتي چې دا کم خلک چې دوباره اودس کوي نو د هغې ذهن دی، د هغې سوچ دی چې یاره زمونږ اودس نه دی شوی په غسل کې، ولې چې زمونږ خاص اندام معنا عورت ښکارو او عورت چې ښکاری نو که د چا اودس وي هم نو ماتیږي. حالانکه دا خبره ما مخکنی ویډیو کې رد کړې وه د علماو او د کتابونو په حوالو سره ستر په ښکاره کېدو سره اودس نه ماتیږي. نو لحاظه د بعضې خلکو چې کوم خلک د دې سوچ د وجې نه اودس کوي د غسل نه پس، نو دا خبره خو هغه مخکنی ویډیو دی ګوري پته به ورته ولګي. او که نه بل څه سوچي نو هم هغه د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه نه ده. نبی علیه الصلاة والسلام به د غسل نه پس اودس کو او که نه به کو. دې خبر له راځو خو یو خبره ځان سره یاده کوي. مستحب طریقه دا ده په غسل کې چې سړی غسل کوي د غسل نه مخکې دی اودس وکړي، او چې د غسل نه مخکې اودس وکړو نو بس اودس یې وشو، دوباره بیا د غسل نه پس اودس کولو ته ضرورت نشته. که یو سړی وایي چې زه اودس کوم نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام نه ثابت نه دي. د ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها په روایت کې راځي، هغې فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم کان لا یتوضأ بعد الغسل، و یقینا نبی علیه الصلاة والسلام به د غسل نه پس اودس نه کو. دا حدیث امام ترمذی رحمه الله په خپل کتاب سنن الترمذی کې ذکر کړی په ابواب الطهارت کې، او باب دی باب فی الوضوء بعد الغسل، او د حدیث نمبر دی 107 نمبر. او دا حدیث امام نسائی رحمه الله ذکر کړی په خپل کتاب سنن النسائی کې، کتاب دی کتاب الطهارت، کتاب الطهارت کې دا حدیث ذکر کړی، او باب دے باب ترک الوضوء من بعد الغسل، او دا حدیث نمبر دے 252 نمبر. او دی حدیث تا امام ترمذی هم حسن صحیح حدیث ویلے، او امام البانی رحمت اللہ علیہ هم دا دی حدیث تصحیح کردی دا او دیتے صحیح حدیث ویلے. دا دین علاوہ پا مسائل رفعت قاسمی د مولانا رفعت قاسمی مدرس دارالعلوم دیوبند دا غی کتاب دے مسائل رفعت قاسمی. هغه کتاب کې جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44 کی یو مسئلہ ذکر کردی دا. وی غسل سے فراغت کے بعد بعض لوگ وضو کرتے ہیں، یہ بالکل ضروری نہیں بلکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے. غسل کے شروع میں وضو کر لینا مسنون ہے، اور اگر غلطی سے کسی نے غسل کی ابتدا میں وضو نہ کیا، بغیر وضو ہی کے تمام بدن پر پانی ڈال کر غسل کر لیا، تب بھی غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں. جب تمام بدن پانی ڈالنے سے تر ہو گیا تو اس میں وضو بھی ہو گیا، اگرچہ خلاف سنت ہوا کہ پہلے وضو نہیں کیا. نو دا عبارت لیکلے، او پدې معنی بیا د دې کتاب جلد تاسو ته مویل 44 نمبر صفحه، او دی بیا حوالم په بل کتابم ورکړی دا الجواب المتین 110 نمبر صفحه، او آپ کے مسائل اور ان کا حل صفحه نمبر 49 جلد نمبر 2 کی. لیکن هغې کې هم دا خبره شته د دې خلاصه څه شوله؟ د دې خلاصه دا شوله چې د غسل نه پس کتا مخکې اودس کړی خو ټیک ته بیا خو ضرورت نشته، او کتا نه په غلطۍ سره پاتې شوی او تا په غسل کې په ټول بدن باندې اوبه واچولې، ټول بدن لوند شو، بیا هم غسل اودس کولو ته ضرورت نشته. دغه شان فتاوی عثمانی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 316 کې د یو سوال په جواب کې مفتی تقی عثمانی حفظه اللہ لکی، وہ غسل کے وقت کیا ہوا وضو نماز کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ اس وضو کے بعد کوئی ایسا امر نہ پیش آیا ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس میں سطر کھلے ہونے سے کوئی فرق واقع نہیں. خلاصه څه شوله چې د غسل په وخت کې چې کوم اودس کړی شوی دی اول کې نو هغه کافي دی. که چرته هغه اودس دې کړی او بیا څه داسې
ناقض راغی هغه اودس د څه د وجې نه څه شو مات شو اودس وړوکي اودس ماتې دی وکړو غټ اودس ماتې دی وکړو یا هوا خارج شوه یا بل څه داسې وینه د بدن نه لاړه او اودس دې مات شو نو بیا ځان له خبر ده چې دوباره بیا اودس کې خو که چېرته داسې صورت نه راغلی نو بیا د سطر د کولاوېدو د وجې نه د هغې اودس کې چې کوم دی څه فرق نه راځي لہذا دوباره اودس کولو ته ضرورت نشته. الله د عمل کولو توفیق راکړي. والسلام ورحمة الله وبرکاته.